بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پنځپیریان چې کوم پنځپیریان دي ممتیان دي، زما مخاطب هغه پنځپیریان دي چې هغه د طیب صاحب پیروکار دي، چې کوم پیروکار د مفتی منیر شاکر صاحب دي. هغه خپله مفتی منیر شاکر صاحب فرمایي چې پنځپیریان بیل دي، اشاعة التوحید والسنه دا بیل دي. نو اشاعة التوحید والسنه چې کوم کسان دي مفتی منیر شاکر ملګري چې کوم دي، هغه زما مخاطب نه دي په دې ویډیو کې. زما مخاطب د مفتی د شیخ طیب صاحب پیروکار دي او د مفتی فدا محمد صاحب دامت برکاتهم د هغه په خپله او د هغه ملګري زما مخاطب دي، ځکه چې دغه مفتی فدا محمد صاحب بار بار 15-16 ځله مونږ مسایل کوو، آپ کې مسایل او ان کا حل هغې کې څوک سوالاتو کې جوابات ورکوو، نو دوی مونږ له د هغې بار بار ویډیو کوي او مخالفت کوي. په اول کې یو نظم پیش کوي چې کنځلې به نه کوو، دلیل به وي، خو چې کله خبرې شروع کړي نو ټولې کنځلې، ټول بدرت، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. دغه آیات یې لوستلی نه دی، غلط نومونه استعمالوي. بار صورت دغه مفتی فدا محمد صاحب دامت برکاتهم هغه کس دی چې مفتی ندیم صاحب ته بار بار چیلنجونه ورکول، نو هغه مجبوره شو کور ته پسې ورغی، نو هلته ورسره مناظره وکړه. هغلته به دی هینګ شوی دی، هغه ویډیو تاسو وګورئ. په بار صورت بیا شروع شو، ما پسې دی لګیا دی تر اوسه پورې. زه دا نه دا سوال کوم چې تاسو کوم جسم مثالي عقیده ده چې مرګ نه بعد دغه جسم نه یو بل جسم انسان ته ملویږي چې په هغې باندې هغې ته به سزا او جزا ملویږي، دا ستاسو عقیده ده، کتابونو کې تاسو لیکلې ده. که وایي نه زمونږ دا عقیده نه ده، بیا ووایئ جواب را په دا جسم مثالي ستاسو عقیده ده، نو دا عقیده ستاسو بدعي او اختراعي ده که دا د دلیل نه ثابته ده؟ دلیل هغه دلیل چې شریعت ورته دلیل وایي. اشرف علي تنوي صاحب قول، مفتی رشید احمد صاحب وغیره وغیره علماء اقوال چې کوم دي دا دلیل نه ګرځي شریعت کې. تاسو خپله وایئ بریلیانو ته چې کله بریلیان په میلاد کې دغه دلیل پیش کوي تنوي صاحب اقوال، نو تاسو وایئ چې دغه تنوي صاحب اقوال المهند دا ما پیش کوه، دغه دلیل نه دی. دلیل قرآن او سنت ته ویلی شي یا اجماع امت ته ویلی شي. نو تاسو قرآن او سنت یا اجماع امت نه یو قول داسې پیش کوي، یو دلیل داسې پیش کوي چې انسان کله مړ شي دته بل جسم مثالي ملوي، یو دا دلیل پیش کوي. او بیا دا چې قیامت په ورځ باندې خو د خپل جسم چې کوم خاورې شوی دی تاسو په نیز باندې دا خو به راوچتېږي، نو بیا به د جسم مثالي چې کوم دی دې سره به څه کېږي؟ د دپاره به یو بل قبر کندلی شي چې خپل کم جسم چې کوم دنیوي دی دا به قیامت په ورځ خو راوچتېږي. دا ستاسو عقیده ده. نو د جسم مثالي سره به څه کوئ؟ جسم مثالي باندې دلیل وښایئ او جسم مثالي سره به قیامت په ورځ باندې څه کوئ؟ د دې جواب راکړئ. تاسو دغه عقیده د دپاره دا اختراعي بدعي عقیده تاسو د دپاره دې ته ترویج ورکړه چې تاسو وایئ چې په مړي باندې اشکالات کېږي چې دا مړی خو مونږ وینو چې د خاورې ایرې د ده به جزا او سزا څنګه ملوي. او قرآن تاسو نه دی لوستلی، الله پاک قرآن کې جواب کړی بل احیاء ولکن لا تشعرون. ستاسو دنیا سترګو باندې دنیا په سترګو باندې یا په شعور باندې دې ادراک نشئ کولی. تاسو ته ښکاري خاورې ایرې خو دې ته غذاب ملوي، ثواب ملوي. لکه څنګه چې کله سړی مري، نافرمانه سړی چې کله مري نو کله وهل خوري د فرشتو نه، یضربون وجوههم وادبارهم. نو آیا یو طرف ته مخ اړئ بل طرف ته کله اړخ اړئ؟ نو تا چېرته داسې مړي لیدلی چې یو طرف ته مخ اړئ بل طرف ته مخ اړئ یا د فرشتو اوازونه دې اورېدلي؟ نه، لیکن موږ قرآن باندې ایمان دی چې قرآن ویلي دي مړی موږ ته نیغ ښکاري چې نیغ پروت دی، خو موږ وایو چې نه دا اوس کافر مړی چې دی دا یقینا چې فرشتې وهي دی، کله سټ اړئ کله مخ اړئ کله یو طرف کله بل طرف. دا زمونږ ایمان دی، عقیده دی. خو زمونږ چونکې دا چې کله دنه روح وځي د عالم برزخ ولا معاملات دي، نو دا مونږ په سترګو باندې نه وینو، نه یې محسوسوو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. الله پاک وایي تاسو ته په دې کې شعور نشته. دې جواب خو الله پاک کړی دی، نو تاسو ته څه ضرورت دی چې یو بدعي اختراعي عقیده مو خلقو په منځ کې ترویج کړه چې وایه چې یاره جسم مثالي دی. د جسم مثالي دپاره که دا جسم مثالي تاسو ځان نه عقیده جوړه کړي، دلیل در سره نه وي، نو آیا دا بدعتي عقیده ده که نه د بدعتیان؟ دا اوله عقیده تاسو ته ما وښودله چې تاسو به انشاءالله ومنئ چې دا د بدعتیانو عقیده ده، بدعي ده، چې تاسو بدعي ورته ووایئ نو بیا توبه وباسئ، استغفار ووایئ. آینده دپاره په نورو ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته انشاءالله زه وښیم 14 عقیدې ټولې دي، 14 نوره عقیدې به ستاسو دا وښایم چې دا بدعي دي، اختراعي دي، قرآن سنت اجماع امت سره هېڅ قسم تعلق نشته. تاسو اسلام طرف ته منسوب کوئ، خو په اسلام کې هېڅ قسم حقیقت نشته. ټولو نه اول تاسو د دې جواب ماله راکړئ چې جسم مثالي تاسو د کوم ځای نه ثابتوئ.
او بیا جسم مثلی و په آخرت کې به دې څه انجامي جسم مثلی سره به څه کیږي تاسو کتابونو کې لیکلي جسم مثلی د زمرودو نه یاقوتو نه او د زعفرانو نه جوړ شوی دی او خوبه خو دغه هغه حدیث د ابو داود شریف خو تاسو نشئ پیش کولی چې د مرغانو په خېټه کې به روحونه وي ځکه چې هغه اینه خو سورلي مراد د هغه مثلي جسم نه دی مرغان زموږ په مثل نه دي که نه دې جسم په مثل مرغان نه دي هغه به تاسو مخکې بیانوو خو چې علما جواب درکړو اوس تاسو هغه حدیث نه بیانوو نو اوس کوم ځای نه به قرآن او حدیث راوړئ قول به راوړئ دلیل به راوړئ نه یې شی راوړی دی نو ومنئ چې مونږ بدعاتو کې مبتلا یو په خپله باندې چغې وایه خلکو ته تاسو بدعتیان یې علما دیوبند کله بدعت کړي مروجه هیله اسقاط او مروجه عید میلاد النبي په دې باندې زمونږ پیج وګوره څومره مونږ رد پې کړی دی علما دیوبند په څومره رد کړي دریمه باندې څلوېښتمه باندې مونږ څومره رد کړی دی مونږ کم ځای کې علما دیوبند ته تاسو د بدعتیان په خپله یو خلکو ته بدعتي وایي ستاسو د اولې عقیدې نه معلومېږي تاسو مثال دی هغه غل دی چې غلا وکړي بیا وتښتي وایي غل چې خلکو توجه بل طرف ته واوړي نو انشاءالله امید دی چې تاسو به کنځلې نه کوئ او انشاءالله په کومنټس کې یا په ویډیو کې به دې جواب راکړي دې نه بعد به شپاړس تاسو نور عقیدې وښیم احقاق حق دپاره چې الله پاک تاسو ته توبې توفیق درکړي انشاءالله ډېر خلک توبه طیب شوي دي دا عقاید چې مونږ بیان کړو ستاسو بدعي عقید نو انشاءالله چې کم خلک نور دي چې ضد او عناد نه کوي نو انشاءالله نو پته ورته ولګي چې دا پنجپیریان یقینا چې بدعتیان دي او د دې عقیدې نه به انشاءالله دوی توبه او طیب شي واخر دعوانا ان الحمد لله